أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. دا قرآن شریف پا سورتونو کڑنبی سورت فاتحہ دی چی ما داغی او سو ایتون استاسو مخ کی تلاوت کرن او دا اغا سورت تی چی دا غن نازل شوی دی. بعضی سورتون دا موقع پا مناسبت لگ لگی حصے نازل شوی دی او بعضی غن یوزل نازل شوی دی. نو دا سورت دا غن یوزل نازل شوی او بعض علماء وی دا دوزل نازل دی، یوزل مکہ شریفہ کے یوزل مدینہ شریفہ کے. نو دا نزول سوک دو کرتوی او سوک وی چه نا نزول خو یوزلی رسول اللہ مبارک تا یو سورت راشد اللہ دا طرفنا. خدا دی سورت دا حمیت تا وجنا یاد دی صورت تا سباز حکمتون و مقاصد و دا وجنا جبریل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام تا اغا صورت بیا تلاوت کی. دا خدای پاک دا کتاب شروع دا دی صورت نشوے. دا منگ سر چکم قرآن شریف دلتا پروت تے پا المارو پا تاخونو کے دقا سے قرآن شریف پا دی رنبی اسمان کے پروت تے اغی کوٹے تا بیت العزت وی او دقا سے قرآن شریف پا دغا ترتیب پا لوح محفوظ کے پروت تے پا اوم آسمان کے چکم کوٹا دا نازل پا دی ترتیب ندے، نازل خدا موقع مناسب دے. مسئلہ با پیخ شوا نو حضور پاک مبارک تا با جبریل علیہ السلام دا آغا مسئلے دا جواب پا شکل کے یا آیات یا دو آیتونا یا نیم صورت یا پورا صورت راونا او بیا بے وطا دقا سے حضور پاک صحابہ تو فرمائل وی دا صورت دا فلان کی صورت نمخ کے دے او دا فلان کی نے رستو کے دے او دا آیتون دا فلان کی صورت تی دا فلان کی نے مخ کے او دا فلان کو آیتون نا رستو کے. رونو چی کم صورت نا اللہ خپل قرآن شریف پا لوح محفوظ و بیت العزت کے شروع کرے او دا قرآن شریف لنبے تلاوت دا دی صورت نا شروع کے گے. نو تاسو تخپل اندازہ لگی کہ دا دی صورت با اہمیت سونا ہے. دا با دا خدای پنی طول دا خدای کلام دے، کلن کلام اللہ، طول دا خدای کلام دے، طول دا اللہ خبری دی اور طول دا اللہ کتاب دے. خو اپختانوی وی دا لاس گوتو کم فرق شتا دا بعضی صورتونو پا بعضی صورتونو پا ثواب کے فضیلت شتا، چا ثواب زیاد تا چا کم. لکا سورہ یاسین چی یو دل سو کلو لی دا قرآن شریف دا لسو ختم ثواب پہ ملاوے. یا قل ہو صورت دا چی سو دری دلولو لی دا پورا ختم ثواب ملاوے گے. نو دا چا ثواب زیاد پا بعضو باندے، چا فضیلت پا دے دے چی دا اللہ پا صفات مشتمل دے. یا دا اللہ دا توحید آیتون دی پاکیں، یا چاکے دا خیرت ذکرون دی، یا چاکے احکامات دی چی منگ پہ مکلف شو. نو دا دی صورت دا نور صورتون لک فضیلت شتا. ذکر پہ اللہ پاک خپل کتاب شروع کو قرآن شریف منگ چی رنبے شروع کو دا قرآن شریف او ما شم تخایو نو منگ وایو الحمدللہ رب العالمین. او بیا چی شروع کی گی دا دی صورت نو دا الحمدللہ نا شروع کی گی. الحمدللہ سمانا چی سمرخ کل صفتون دی دا طول دا خدای سر لائق، خدای لمناسب و اللہ لثابت دی. منگ وایو خکول والے دا طول نزیاد خکول رب العالمین دی. منگ وایو عالم دا طول نلوی عالم رب العالمین دی. منگ وایو اوریدون کے دا طولو نخشتاو خکولے او پا ہر وقت کے او ہر زے کے اوریدون کے رب العالمین دے. منگ وایو لیدون کے نو منگ بس لیدل کو منگ خوچے کمشے مخامخ یو بوینو پزمکو کے دننا دا تخمونا او پاونو کے دا پانے او پا دریاب کے دا ویخ وڑے وڑے قطرے او دا دریاب دا خطو زرے دا طول اللہ تخکاری و رب العالمین ایوینی.
څومره صفتونه چې کې د دې زمونږ د پاره دا مجازي دي، د طالبانو ته مجازي وایي، او د الله دا صفتونه حقیقي دي. دا چې کوم د الله صفات کمال ورته طالبان وایي، او دغه صفتونه دا د الله د پاره ډېر اعلی او کامل دي، ډېر مضبوط، او مونږ به وایو چې الله د دې صفتونو مستحق دی او د دې لایق دی چې مونږ دا صفتونه ولا ثابت کړو. نو الحمدلله لومبې خدا معنا شوه چې بندګانو دا عقیده وساته او دا یقین وساته چې څومره ښکلي ښکلي خشته خشته صفتونه دي، د دې ټولو مستحق او لایق دا صفتونه د الله د ذوالجلال د ذات سره دي. په دې الله خوشحالیږم. دا یو ګونه شکریه م شوه چې خدای تا ماله سترګې راکړې او قرآن ته پې اوس ګورم، او تا ماله ژبه راکړه او د قرآن شریف تلاوت پې کوم، او تا لاسونه راکړل او زه پې قرآن شریف رالم، او تا خپې راکړې او زه پې د قرآن شریف زده کړې له یا ښودنې لازم. نو الحمدلله خدای تعالی ډېر شکر. دا زما کمال نه دی، که سترګې ړندې وې ما بدن د الحمدلله ته نه وې کتلې، که غوږونه کاڼو ما به د استاد دا نه وې اورېدلې، که لاس پېشل و زه به استاد دا نه وم راغلی، که لیونی وم ما به دا نه وې ویلې. دا د ستا برکت او الله دا ستا فضل او ستا کرم، دا د الحمدلله معنا شو. لیکن زما وروڼو د الله په صفتونو کې دې پسې یو صفت الله ذکر کوي چې هغې ته رب العالمین وایي. د الله ډېر صفتونه دي. رحمان ایم رستو ذکر کړی دی، رحیم ایم رستو ذکر کړی دی، قدیر ام قرآن کې شتا، سمیع هم شتا، بصیر هم شتا، اول والآخر والظاهر والباطن. بل دې څه راځي د الله په صفتونو کې؟ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ډېر صفتونه د رب العالمین. یو کم سل نومونه رسول الله مبارکم ذکر کړي دي، په دې ټولو کې د یو صفت انتخاب دلته وکړه، رب العالمین. ټول صفتونه پای رستو دي، رحمان هم رستو شو، الرحمن الرحیم رستو دی، مالک یوم الدین هم رستو دی، او رب العالمین لفظ مخکې شو. دا د الله په صفتونو کې یو عظیم صفت دی. رب څه ته وایي؟ رب زمونږ د طالبان وی رب یرب ربان په معنا د مربي سره دی. تربیت څه ته وایي؟ مربی تربیت کوونکی. نو زمون کتابونو کې علماء بالخصوص امام بیضاوی او تعریف لیکلی دی، یو شیله په قلاره قلاره ترقی ورکول او کمال ته رسول. لکه زه به تاسو د هغې یو مثال درکړم چې تاسو به پیش. یو زمیندار دی او هغه تخم وکري، او لاندې تخم له ځمکه جوړه کړي، لاون چې ځمکه جوړه نی تخم پکې نه زرغونېږي. چې تخم وکري دا تخم بلو تیغه راوباسي. دا زمیندار ورته کینی او خوشحاله کې که خیرې تیغه خو راووته، نو دا رو رو غټېږي. دا زمیندار ورته کله اوبه اچي، تیب پټې، اوبه زیاتوي بیا څښا کېږي، او که اوبه کموي نو بیا وچېږي. او اوبو سره دی ګوري چې په ده چېته دا څښا ماشي ونه لګي، تیلیا وغیره، د هغې سپریم پې کوي. او بیا چې څونه رو رو غټېږي دا ویښ وله مضبوطی، بعضو بوټو ته هلکه تلی ورته اچوي چې دا ویښونه یې مضبوط شي. چاته لاره جوړه کړي د اوبو، ورېږه د اوبو لاره ورته برابر کړي، او چاته ډکي ودرئ، ورېږه دا خو دا زیلی ماتېږي دې تورو ته یا د کریلو ته، ورته به ډکي ودرو چې دا نیغه شي. چاته سپر جوړ کړي، چا نه څانګې پرې کوي چې دا بوټي مضبوط شي. دا زمیندار لګیا دی او خواري کوي، او چې راځي سار ورته ګوري او دا بوټي لوی شوي او دا رو رو میوې ته رسېدلي، دی ورته خوشحاله. او چې کله دا څانګه وچوي نو دی ورته خوا کې کښېني چې دا ولې وچو، ما خو بلا خواري ورسره کړې ده، ځمکه مې په بلو پیسو اخیستې ده، اجاره مې پرې ورکړې ده،
زمیدار مالک براته وی چې دا ولې نو چې څومره دا بوټي دا زمیدار وسره خواري کوي شاخ تراشي کوي سره چي او سپری پې کوي او دا ورسېږي کمال ته بلو تورې شروع کی کریلا شروع کی بنگلې شروع کی بلو د مالټي بوټي مالټا شروع کی بلو د کیلی بوټي د کیلا شروع کی دا زمیدار چې کوم خواري وکړه دی بوټي سره او بوټي د میوه ورکولو انداز ته ورسېد دې ته تربیت دی زمیدار ته مجازی مربی وای حقیقت کې دا د چا کار دی دا الله رب الناس ته کله چې خد خاون سره یوځای شي نو د زنانه پاغه رحم کې دواړه نطفه یوځای شي نو سلويخ ورځې هغه دواړه نطفه پرتی وي نو د وینې ټوکړه ته جوړ شي نو سلويخ ورځې بیا د غوښې ټوکړه شي نو سلويخ ورځې إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لاول نطفة 40 دن دا رسول الله مبارک حدیث دی بیا یو لوطلت جوړ شي 40 دن بیا د غوښ یو ټوکړه جوړ شي 40 دن نو د 100 شو لکه 120 دن یو سل شپږ شل ورځې یو سل شل ورځې نو الله بیا سکی بیا پکې ساور واچ مخکې نه دا جراثیم او دا سوته وي دا ډاکټران دا سیدونه مخکې نه په حرکت کې وي د دې خپل نظام دی دنه خدا مونږ چې کوم روح ورته وایو چې انسان جمدي کېږي عمرې او دا روح ته وځي چې دا مونږ ته په نظر او په سترګو نه راځي نه د یو لیبارټرۍ لاندې راځي 120 دن پس پکې دا روح ور واچولی شي د دلته خپې جوړېږي د مور په ګېډه کې د سترګې جوړېږي د مور په ګېډه کې د غوږونه جوړېږي د مور په ګېډه کې د سرمن د ګردې جوړېږي د مور په ګېډه کې د نوکونه جوړېږي د مور په ګېډه کې د په وجود کې اینا جگر پړپوس او رګونه او په سترګه کې دنه رنګونه او په غوږونو کې دنه دا نری پردې او په سر د پاسه ویښته او سرمن او د سرمن لاندې وازګې د په کروڑونو سیزونه د مور په ګېډه کې چې جوړېږي او خشته ماشوم ته جوړ شي دې ذات ته رب وی رب څه ورته وایي رب دا ماشوم رو بس کمال یو مخصوص ټمپریچر ور وسای دغه ماشوم ته دغه وخت کې خاص ټمپریچر پکار دی چې نه ډېر ګرمي نه ډېر یخي که ګرمي زیاته شو ماشوم به مړي که ګرمي کمه شو ماشوم به مړي یو خاص اوبه ورته خدای وررسوي چې د په هغه اوبو کې خوش پروت دي ځکه ته یو ګوتو پلاسټک کې وتړه اوبه ورته واچوه یو 15 غنټې پس ګوره چیپړه وایي د اوبو کې ډوب پروت دی چې کله پیدا شي هغه اوبه بار را روانې وي ډوب پکې پروت دی دله خاص که جمع دی جمع نو دته دا مور ته د ایټر ضرورت نشته هغه ماشوم ته خاص ټمپریچر خدای رسوي او که اوړی دی نو د مور به بار ګرمي کېږي خولې به ترې بهږي خو ماشوم ته به الله هغه خاص ټمپریچر رسوي دا کم کار چې د مور په ګېډه کې ماشوم سره څوک کوي دته څه وایي رب ورته وایي دا څومره د خدای ښکلې صفت دی ګوره الله رب دی د نشنه شته کوونکی رب د مړي نه جمدې جوړونکی رب ښکلی شکل ورکوونکی رب ماشوم له پرزې پیدا کوونکی رب دغه پرزې یو ځای کوونکی رب دغه ماشوم ته د مور په ګېډه کې خاص ټمپریچر پیدا کوونکی رب دغه ماشوم د مور په ګېډه کې ښکلی خشته شکل سترګې غوږ پوزې او ژبه ورکوونکی څوک دی رب د دې ماشوم په سر د مور ګېډه کې ویښته زرغونونکی رب د ده په خپو ګوتو نوکان راوچتونکی رب د له کلمې جوړونکی د له پړپوس جوړونکی د له زړه او جګر او تورې او اینه جوړونکی د له ګردې جوړونکی څوک دی رب دا د رب معنا
نو چې ته وې الله زما رب دې دار څه پکې راغلی اوهو نو الله به خوشحالي که نه به خوشحالي رب العالمین دې دلته د ټول مخلوق رب یوای زمانہ زمیدار وی دا بوټي ما کرلې ده او زمیدار بابا ستا لاس کې چې دا تخم دی نو ست طاقت چا پیدا کړ دا زمکه نه چې دا تخم رو دی کې طاقت چا پیدا کړ دا تخم چا پیدا کړ دا ته چې پکه مروغ سترګو پټی ته لاړې دا چا پیدا کړ او دا کوم سره باندې جلویږي دا چا پیدا کړ او کوم بچ ورتا چې او بخور د پاره بچ پیدا کړ دې طرف وای یاو زه کې دو بوټي ولار دي دو بوټي یاو ځای ولاړ دي ویښې یاو د یو میوه خوږه ده او د بله میوه ترخه ده دا په میوه کې د ښکلې رنګونه الله اکبر مالټه ده او چې د په میانځ کې پرې کړه د بار نه شنه ده او چې دننه دې پرې کړه نو دننه ښکلې سره ده او د ام د ښکلې زیړ رنګ ماشاءالله او د ټماټر تک سور اعلی رنګ او دن بل شان رنگ هندوانه دا بار نشنا دن سون ښکلې سره دا رنګونه پیدا کون کې او د میوو له رنګونه ورکون کې دا څوک دی رب دونه ښکلې معنا لري چې ته رب دا معنا م ورکوي چې ته الله هغه ذات یې چې هندوانې له د بال یو شان رنګ ورکړی دی دننه د بل شان رنګ ورکړی دا اوبه پکې د کمیران نره زیله د نره زیله په هغه نره زیله اوبه روانې دي هندوانې ته د اوبو یې دله ډکې نره زیله روانه ده په هغه زیله باندې خربوزې ته اوبه روانې دي خټکي ته اوبه روانې دي کاکوړې ته م روانې دي هغه ترخه ده په دغه زیله کدو ته م روانې دي د هغې بل خوند په دغه پټي کې په دغه زیله تورې ته م روانې دي د هغې بل خوند ماشاءالله زه چې جوس جوړوم او مشین راوړه د جوس ګورې چې چینانی ګورې زر سوځي ګورې جاپانې او ګورک بجلی شته او که نشته او کار کوي که نه کوي پروردګار د ام په دا پوستکي کې دننه دله داسې جوس پیدا کړی دی لږ وشلقه ور وشلقه او بوډا بابا څه چل کوي وشلقوي روشلقوي او پوستکي ته لرې کړي او خولې ته ونیسي ما ته یو بابا وی جنت کې به امي که بني میں دا تپوس دا بشیر جان نہ کھوا جنت کے بامی کہنی یرا مولی سے وہی جنت کے چھے ام نہیں کہنا وہی خون نہ کہنو میں بابا جی دا سے خشتام بھئی دا سے والے پغاڑا بہتا ناستے چھے بشرلار کئی او پولا کے دن نبا یاقوت و مرجان و غمی بپراتی اور عنابت بار روزی او دلتا خدا سبیل پغاڑا ہوتا کہنے کمیسو باسے جامع مسخا نشي هلته کمیس وخکل بني په ارام به ناست دی او ام نه به شړه وباسې د ام په پوستکي کې دننه دله جوس پیدا کړی دی دی که نه دی او ګني ته بیا ګوره د ګني په پوستکي کې دننه دله د ګني دا بند ګیلاس دی ګیلاس دا ګیلاس دی قدرتی ګیلاس ته کټې کا او دغه ګیلاس ته پوستکي دا پوستکي دا ګیلاس هغه شیشه راته لرې کا دننه پکې خشته ښکلې اوبه پرتې دي مزېدارې امونږ وایه لکه ګورې فرج کې کې د ګنې دا څښا بشي دا جوس او ګورې ګرمۍ نه لرې کا او ګورې هسې نه ډیران ته نږدې نشي څښا بشي الله وي دا ګنې به په ډیران د پاسه ولاړي خو چې تر څو ستا لاس ته نی رسېدلې محفوظ به ترسو ستا لاس ته نی رسېدلې محفوظ به ولاړې ډیران د پاسه به نور به م پې لګي ماشي به م بڼېږي مچان به م بڼېږي خو د ګیلاس د ګنو دا بند به دله پاک ساتم او چې ته کله کټ کې کور ته اوسې بیا خپل حفاظت کوه بیا ستا کار دا کارونه چې کوي دته څوک کوي د مارونو رب ورته وایي رب باندې الله ډېر خوشحالي په دې نو قرآن ته شروع کو دا لس نوم پس فوراً وی رب العالمین دا ټول مخلوق رب من وایو رب دا مانا چی روسی ورکی اوه مکو دا وڑا مانا اگه تا خو رزاق وی رازق وتا وی دا خدای صفت را کوټه کوا ما رب دا مانام د چې روزی مو ورکای رب دا مانام د چې شکلونه ورکای رب دا معنا د چې وجود د پرزم ورکای رب دا معنا د چې وجود د طاقت مو ورکای رب دا د چې په دا وجود کې د لوینه پیدا کړی دا
او غوینې له چکر هم ورکوي او رب دا معنا ده چې دا زړه دی بغیر د بیټرۍ نه او بغیر د بجلۍ او د کرنټ نه کلسار هم کوي وینه هم ګوټ ګوټ ته رسوي رب اما معنا رب العالمین ماشي ته ګوره د ماشي مراب دی د ماشي او د اتی مراب دی او کما کارخانه چې د اتی په وجود کې اچولې ده د ماشي وجود کې بچولې ده بلکې ماشي له یو څو پرزې زیاتې کړي دي اتیم خوراک کوي ماشي کوي که نه کوي اتیم خوراک ازمای ماشي ازمای اتیم په خړتم نه شیر علی او ماشم په خړتم رالی رښتیا ووایه د اتي خړتم په ځمکه کې سورې کولی شي نه او د ماشي خړتم چې هغه په سرمن کې دي نو د سرمن نه هغه خبره اومې تحې ته یې ورورسوي تحت السرا ته یې ورورسوي او که ته ماشي دغه خبرې کوي اتي نو د ماشي پینګار دیم یاد دی که نه دی چې په اوړي کې هغه دی نه سریندره ته شروع کړي ټینګه ټینګه شروع کړي نو پوه شي چې شیخ راروان دی چې کوم دی له به راځي او پرزې زیاتې دي د اتي نه اتي الوتې نه شي او دی الوځي اتي نه شي الوتې دی الوځي هغه له هم خدای روزي ورکوي هغه له هم خدای روزي ورکوي مچ له هم خدای روزي ورکوي مچ هم پیدا کړی دی څوک په څلورو خپو ګرځئ څوک په دوو ګرځئ څوک په خېټه کشئ څوک په وزرو الوځئ د دې ټول څوک چې دا کار کوي هغه ته څه ویلې کېږي رب نو په رب الله ډېر خوشحالېږي دا رب د خدای ټولو صفتونو له شامل دی دا الله چې څومره صفتونه دي دا ټول پکې پراته دي ځکه خو الله پاک د قرآن شروع د خپل نوم پس پر رب العالمین الله وی زه رب العالمین بل څوک نه ګوري او دا هغه صفت دی د رب العالمین دا رب چې دی کې خدای بل څوک شریک نه مني او که بل څوک دی شریک کړل نو بیا به شرک فی الربوبیت ورته وایي په دې الله ډېر خوشحالېږي چې کله الله د نه خفه شي او ګناه وکړي نو د ټولو نه د موږ لکې څه راځي چې غلطي وشي او سړی ګیر شي هلکه پلانکي ډاکټر له چې ناجوړه شي هلکه پلانکي حکیم له چې ناجوړه شي او چې څوک یې راګیر کي هلکه پلانکي وکیل بني سوی هلکه پلانکي خان له هلکه پلانکي نواب له دا سوچ لاړ شي پرېږده دا اسباب به استعمالې خو د دې ټولو نه مخکې به ذهن چا ته بوځې رب ته به بوځې رستو به دا به استعمالې اول نمبر به ذهن چا له بوځې الله له او الله په کوم صفت یادې په رب باندې او زه درته یو څو مثالونه درکوم که نه حضرت آدم علیه السلام ته چې الله پاک په جنت کې وی چې دې بوټي له به ګوتې نه وړئ د غنم بوټي اختلاف د علماء شته خو د غنم بوټي دي مثلا او هغه د غنم بوټي له ګوتې یوړئ او چې څنګه یې ګوتې یوړې د هغې بوټي خاصیت ده چې د حضرت آدم علیه السلام او د حضرت حوا نه جامې لاړې ښکته پرېوتې لوګه محسوس شو لاړې پیدا شوې د دنیا دا ټول خاصیتونه پیدا شو او د دې انتظام خو جنت کې شته دی نه فتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه فطري طور د انسان بربنوالی نه خو زر د جنت پاڼې واغې جنت وي الله وی باس الم انهکما ان تلکما الشجره تمانه من کړه چې دې بوټي لا وګوته نه وړي الله غلطي وشو نو الله پاک را کوس که دنیا ته نو آدم علیہ السلام په سریلنکا کې را کوس که حضرت حوا په جده کې نو سبه ځاو سوای سیوه ربنا ظلمنا انفسنا دا نه وایي چې اللهم انا ظلمنا انفسنا رب لفظ دلته استعمالی ربنا ته هغه ذات چې جنت کې دې مونږ کې روح اچولی دی ته هغه ذات چې ما حوا له د ښکلی شکل را کړی دی ته هغه ذات چې د جنت میوې را باندې خوړلې دي ته هغه ذات چې مونږ له سترګې لاسونه دې را کړی دي ته هغه ذات چې دا مونږ له د ښکلي وجود را کړو ته هغه ذات چې جنت نه دې رونه غورځولو په ارام دې دلته راوستلو
ګوره دا ټول دلایل شو ظلمنا انفسنا مونږ زیاتې کړی وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. نو آدم علیہ السلام چې د الله نه معافي غواړي نو د خدای کم صفت ذکر کوي وایا رب. کم یو ذکر کوي رب ربنا. دا موږ له تعلیم خدای په قرآن شریف کې راځي چې اے بنده رب یادوا ربنا لفظ وایا مانا مدد غواړي نو ربنا لفظ وایا دا رف لفظ استعمال کا او پر رب یقین ساتا. په یو موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعات کے ناستو صحابو تپوسونه شروع کړل. بخاری کی حدیث تپوسونه چې صحابو کله شروع کړل نو نبی علیہ السلام به جواب ورکو خو هغه تپوسونه دې حد ته ورسېدل چې پیغمبر علیہ السلام خپه شو چې دا تاسو دا څه تپوسونه کوئ. نو بعد چې هوښیار صحابه هغې پیشو چې د رسول الله مبارک رنګ ته یې وکتل نو پیشو چې دا تپوسونه خو مناسب نه دي. او بعضو ویې راشه موقع د تپوس کوه نو یو صحابي له دام تپوس وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم من ابي پلار مې څوک دی زما پلار. خلکو چې به کنځل ورته کول په جګړه به شو نو بل پلار بیا ورته یادو ابو کا حذیفه تا پلار حذیفه دی. بل تپوس وکړه من ابي پلار مې څوک دی وی پلان کې دی. تپوسونه شروع شو او د رسول الله مبارک مخ مبارک تو سر کېده او وی سلونی شابه تپوس کوي شابه چې څه تپوس کوي کوه خو د غصې نه ورته وی. خو چې حضرت ابو عمر فاروق رسول الله مبارک ته وکتل او خدا هم څه وکړل دا خو موږ د دواړو جهانو مبارک سردار خفه کړو خو د غصې نه وی چې تپوس کوي دا مو څه وکړل. فبرک عمر على رکبتیه بیا عمر غوندې جذباتی انسان او بہادر انسانم د رسول الله مبارک غصې ته نه چوټېږي په دې دواړو کونډو د پاسه پرېوته او فوراً سوی رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبی و رسولا. مونږ ورې په دې خوشحاله یو چې الله رب دی دا الله د ربوبیت نه انکار نه کړو. بیٹه کې دا وایي په دې خوشحاله یو چې اسلام زمونږ دین دی په دې خوشحاله یو چې محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ رسول او زمونږ پیغمبر دی. او دا یو ځل نه بار بار وایي رضینا بالله ربا رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا و رسولا. نو د رسول الله مبارک غصه لږه سړه شو. رب لفظ داسې لفظ دی رب چې په دې الله خوشحالېږي چې کله تنګ شي او ستړی شي او د مخلوق نه مایوسه شي نو الله ته چغه وی که نه وی نو چې چغه وی نو کم لفظ به استعمالی رب استعماله و ربنا دیگه ټول صفتونه راغله اے ربا اے ربا اے ربا اے ربا دا لفظ استعماله. حضرت آدم علیہ السلام چې دا اوی رب العالمین معاف او حضرت نوح علیہ السلام چې کله نهنیم سوا کالا خپل قوم ته نصیحت او تبلیغ وکړ او قوم ملنډې شروع کړې ټوکې شروع کړې استهزاء شروع کړه او کله لیونی ورته وی کله دروغجن ورته وی. نو نوح علیہ السلام چې د قوم په مقابله کې الله ته چغه وی نو سوی رب ان قومی کذبون خدای زما اے ربا من خوای خدای اے ربا زما ان قومی کذبون بس زما قوم زما تکذیب وکړو رب انصرنی بما کذبون. او چې بیا ورته قوم وی مجنون وازدجر دا نوح علیہ السلام خو لیونی دی نو دی بیا څه کوي دی وی فدعا ربه انی مغلوب فانتصر خدای بس زه د قوم مقابله کې نور طاقت نه لرم رب لفظ وی رب اے رب زما مدد. او چې قوم نورم تنگ کا او ډیر زیاتې پریشانه کا او الله ورته کشته جوړه کړه کشته جوړه کړه او کشته پورې ولا ټوکې شروع کړلې نو بیا څه وایي رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا دا نه وایي اللهم لا تذر
دا اللہ نو اسم ذات دے او سو کے اسم اعظم دے نا دلتا رب لفظ استعمالی رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا بس اللہ جدا کافر یو کورم پرینا دی پدازمکا انکا انتظرهم یذلوا عبادکا اللہ کا نور جمدی پرے دے نو جدا اویا دعا اویا میں مسلمانان کری دامرا لگڑ وڑائی او کوي چې نیکان به پیدا شي نو ولا یلد الا فاجرا کفارا په دې 9.5 کال کې د دوی نه نیک پیدا نشو همدغه فاجران ته پیدا کی نو دا قوم په مقابله کې چې نوح علیہ السلام الله ته आवाज کوي کم لفظ استعمالي دا رب لفظ استعمالي او بیا ورپسې حضرت هود علیہ السلام هود علیہ السلام سوئی رب انصرنی بما کذبون اللہم انصرنی نوئی یا اللہ رب انصرنی اے زما ربا زما مددو کا قوم میں تکذیب کی ما تا دروغ جنوئی رب زما مددو کا نو اغم در لفظ استعمالی نو قرآن شریف کی رب العالمین فرمائی لَيُصْبِحُنَّ نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غصاء اللہ چه رب لفظ استعمال شو اللہ بھی ادھر گوز بتے لدا سے شے جوڑ کم لکہ دا پا غنم باندے چه سارویو گردے او چورا چورا تے جوڑا شی یہ ٹکڑی ٹکڑی اکم در او حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے مخ کی جمعہ میں دا طویلی یہ کم وقت حضرت بچے خپل حضرت اسماعیل او بی بی حاجر پر خودلا نو چې الله نه ولا سوال کې ما هو قصه ده تکړه و دو جمعه مخ کې نو سوي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع اللهم نوی ربنا ای زمون رب ما خو بچی پر خودل پدا سے دشت و بیابان کې چې اس سوک نشتا اللہ تعالی دوی مد فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم اللہ سوک والا راولا او چه کم وقت بیت اللہ جوڑائی یا سوئی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا بیاد رب لفظ استعمالی او قوم سره چه مقابله راضی قومی دا بوتان زمون خدایان دی وینا بر رب السماوات والارض رب لفظ وی اغا ذات چه دا اسمانونو او د زمکه تربیت کون کے دے جوڑون کے دے چلون کے دے قائمون کے دے ساتون کے دے حفاظت کون کے دے او حضرت یوسف علیہ السلام سوئی ماشاءاللہ یوسف علیہ السلام لخدے بادشاہی ورکلا نبی سوئی رب قد آتیتنی من الملک خدای مالا خدای بادشاہی رکلا وعلمتنی من تأویل الاحادیث او ما تلی دا خوبون و تعبیرون مخودل فاطر السماوات والارض اللہ زمکا اسمانون تا پیدا کردی دی نبیا اور پسی سوئی بیاوئی انت ولی فی الدنیا والآخرہ تطول نمختوی رب قد آتیتنی ترب نشورو پی رب طالبان پی پیگی دیو اثر کے ربی دے وئی رب اے زما ربا قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث رستو نور صفت لم کئی فاطر السماوات والانت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہ رب یادی او موسیٰ علیہ السلام چکلا سڑیو پسوک باندے او فرعونیان پہ خبر شو او دا مصر نلار مدین تا نو چې دا مصر نه مدین ته لاړ نو ستړی ستومانه دی بلا مزلې کړی دی نو هلته یو کوی دی په هغه کوی خلک لګیا دي اوبه مسکي او څاروي پسې رابئ د مدین کوی نو یو دوه جینکې دي قرآن شریف کې الله فرمایي هغوی غاړې ته ولاړې دي خلکو چې کله اساروی سیراب کرل نو لگی غنده او بپاتی شی اغا خور مخور کے
اناوه ماوه کې نو هغه غټه تیږه واغېستو په کویه کې خونه خلق لاړه نو موسی علیه السلام هغه جنکو ته وایي دوه جنکې دي ومن دونهم امرأتان تذودان هغوی ګډه چیلې اخواکۍ نه پرېږدي انیکانې وې د شعیب علیه السلام لوڼه وې هغوی د سړو سره یو ځای ګډه چیلې نه سرولې نه سیرابولې ما خطبکما دلته سله ولاړ یې هغې ورته وایي چې موږ دې ته ولاړ یو چې دا شپونکیان لاړ شي نه موږ به ورځو او دا ګډه چیلې به سره دا اوبه کوو دوی سره یو ځای د سړو سره نه اوبه کوو وابونا شیخ کبیر او زمونږ پلار بوډا دی او ډېر بوډا دی نو راتلی نه شي نو موږ ځکه راغلي یو نو قرآن شریف کې دی خو ډېر ستړی و دغه وخت ورورسېد خولې پې ماتې ډوډۍ نشته اوبه نشته سورې نشته نو قرآن شریف کې الله فرمایي فسقا لهما راغې او هغه د کوي تیږه چې په څو کسانو به اوچتېدله هغې په خپله اوچته کړه خوی کړه پیغمبري طاقت او هغه بورقه چې ګڼو کسانو به رایسته موسی علیه السلام یوازې ورته اونخته او بورقه یې رایسته او هغه جینکولې اوبه رایستلې نو چې هغوی یې کله د هغوی څاروي سیراب شو او ګډه چیلې نو بیا بورقه کوي ته ورښکته کړه او سر یې پې کېښود نو الله څه وایي فسقا لهما ثم تولى الى الظل هغوی یې سیراب کړ نو یو سوري ته لاړ او هغه سوري باندې غریب په خاورو د پاسه سملاستو سوی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا خدایا زه ګورې ستا ای ربا لفظ د رب استعمال کړه ای ربا ستا خیر ته محتاج یم خدایا رب لفظ نو الله مدد هم کړی دی چې کوم ځای پیغمبر وایي چې رب ای زما ربه نو الله مدد کړی دی چې کوم ځای صحابي وي رب ای زما ربه نو الله مدد کړی دی نو چې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای ته چې کوم خیر نازلې زه محتاج یم دې وخت کې کور نشته کلی نشته سپلی نشته ډوډۍ نشته کوټه نشته جونګړه نشته جنکۍ لاړې پلار بابا یا ولک ته مسافر معلومیږي او دا د بار وطن سړی دلته کوس مثال په طور د بلوچستان نه څوک راغلل نو شکل نه موږ پیژنو چې دا د بلوچستان د پنجاب نه څوک راغلل موږ د شکل نه پیژنو چې دا د پنجاب نه راغلی دی جنکو ورته ووایي بابا میلمه دی بابا ډېر مضبوط هم دی او ډېر نیک هم دی نیک او څوک میلمه دی پلار ورته یې ورشه بچې هله راوله که نور سنی تاسو لی چې دا اوبه راویستې چې لږې مزدوري خو والا ورکم فجاءته احداهما تمشي على استحیاء یو لورې راغله او په حیا را روانه ده او ان ابي يدعوک زما پلار دی بلی پلار مې وایي چې راشه چې تا له مزدوري درکړي تا مونږ له ګډه چیلې سیراب کړی دی وره چې وی رب کارو شو کو نه شو کارو شو که نه نو دا ته مخکې د موسی علیه السلام ورپسې دی نو دا د جینۍ ته وي رستو شه بچې خورې لورې هر څه چې الفاظو رستو شه ځکه چې دا هوا لږي ستا د پنډۍ ماته ښکاري ما ته شاته ناواز کوه هغې به وي ښي طرف ته تاو شه او ګس طرف ته تاو شه داسې تاو شه خوا تاو شه په دې چل یا شعیب علیه السلام له ورسو چې شعیب علیه السلام له ورسو نو هغه دې ټول تپوسونه وکړل نو هغه خو پېژن چې دې کې کمالات شته وی پیژن او دا جنۍ وایي یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوي الامین ځان سره بابا مزدور کا مزدور کې دوه صفتونه دي یو طاقت هم ډېر دی یو امانتګر ډېر امین دی ګورې زه ځان نه رستو کړم او دې زمانه مخکې روان ما ته نه کتل نو شعیب علیه السلام ورته وایي خوښئ نو ما سره یو څو کاله مزدوري وکړه که اته کاله دې وکړل او که لس دې وکړل دې دوو لوڼو کې به یو لور دله درکړم هغه وی ډېره ښه والله علی ما نقول وکیل نو چې رب لفظ استعمال که کورم ملو شو ډوډۍ ملو شوه جامه ملو شوه شعیب علیه السلام غوندې پیغمبرم ملو شو او د هغه تربیت هم ملو شو د کافر فرعون هم خدای بچ که ښځه هم ورته ملو شو
دا د رب کمالات که ته زما صفت کې زه خوشحالېږم که نه خوشحالېږم زه د بشیر جان صفت کوم چې دا بشیر جان ډېر ښه سړی دی او دا داسې دی او دا داسې دی او دا داسې دی او داسې دی داسې دی او چې اوس مو له صفتونه وکړل نو دی به اوس په خوشحاله بشي اگر چې ده کې څه خیر میر نشته خو خوشحاله خو بشي که نه و بخاندي خو چې د مې صفت وکړه نو رب کې د الله ټول صفتونه پراته دي رب کې د الله ټول صفتونه پراته دي نو چې وی رب 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 یو ځل نه بار بار وی یا رب 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 نو خدای سخی دی الله داسې نه چې څه ورسره نشته په ورکړه خوشحالېږم د بنده په چغه خوشحالېږم چې بنده ورته وایي چې زه محتاج یم الله په دې خوشحالېږي نو رب سره به اواز کې نو دا تریاق دی تریاق الله به ستا دعا قبلوي بل درته وویم حضرت ایوب علیه السلام چې کله بیمار شو او پریوت او داسې بیمار شو چې قوم تم نفرت کوي اوس دې وخت کې نفرت دا معنی چې نه رانږدې کېږي یو بیبي خدمت کوي یو غلطه غوندې خبره مشهوره ده وی په وجود کې چینجي شوي وو دا دروغ دي ښه د پیغمبر په وجود کې چینجي نه کوي بعضې کتابونو لیکلي دي خدا سے غلطې لیکلي دي چینجي پکې وشو جبې ته چې راورسېد بیا سوال وکړه چې خدای ذکر نشم کولی پیغمبر ته ګوره چینجو ته ګوره پیغمبر خو خدای د چینجو نه محفوظ ساتي بیمار و اره بیماری کې و خو بیمار نو چې کله بیماری کې تنگ شو سوی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین الله تکلیف راته زیات شو او ته ارحم الراحمین رب لفظ وی رب انی مسنی الضر ورد کم لفظ استعمال کا رب وسر ارحم الراحمین زیات استعمال کا نو الله سوی فکشفنا ما به من ضر بی بی تلوا ولا د ډوډۍ بندوبست کوي او د چې رب اے رب زما تکلیف ورسېد الله ترحم الراحمین خدای د ټولو رحم کوونکي نه زیات دی نو جبرئیل علیه السلام راغی دا پوندې ولا اوچته کړه د ځمکې دی ولا راوبروله نو ځمکې کې خدای او چینې اوبه پیدا کړې نو لاس یې ورکړ اوچته یې کړه وی دې کې ولامبا نو هغې کې ولامبل ګرمې اوبه وې ګرمې بلکې بعضې مفسرین وی دوه چینې وې د ګرم او د یخو وی لامبل پکې بیماری ټوله لړه ختمه شو اعلا وجود یې خشته شو ښکلې شو مزېدار شو او یو کټې وله راوړه په هغې کې کېنه یا په بستره کېنه او د جنت جامې ورته ور واچولې او خشته ښکلې مزېدار ولې رب لفظ یې ویلی ربی انی مسنی الضر نو چې ښځه یې راله ښځه خو پوه شوه چې زما خاوند بس چې ته شرمخانه به تختو دا خو څوک میلمه ناست دی دا څوک دی نو ښځه یې حیا وه وی راځه 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 حیا مه کوه زه ایوب یم او بخاری کې راځي الله پې د سرو زرو د پتنګانو باران وکړ د سرو زرو پتنګانو باران نو زر زر لګیا دی په زولی کې راغونډی نو ورته وایي ای ایوبه ته ما را دې نه نه غني کړې پیغمبري غوندې نعمت مې درکړ او ته بیا هم دې ته زولی نیسې راغونډی وی لا غنا بی عن برکتک وی خدای ستا د برکت نه زه بې پروا نه یم ښه دا د برکت دی دا بام غونډو وآتیناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا الله وی خپل ښځې بچي مې م ورکل د هغې برابر مې ولا نور هم ورکل رحمتونه مې م ورکل ولې رب لفظ یې چغه والی رب لفظ او زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو اره دعا کې تقریبا رب دی ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به او قرآن کی جمعن تا خدای خیسوی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب العالمين رب لفظ سر بدعا کو چا سر بدعا کو رب سر
دا الله صفت او دا الله نوم ورپسې رب العالمین او رب العالمین لفظ ډېر مزیدار دی چې یوازې زما رب نه الله د دې ټولو کائناتو رب دا ځمکه دا اسمانونه دا نور دا ټول ستا په حکم چلیږي. خلک ویل لکه دا ګوله تیزه ده چې ډز دې پې وکړو، دا میزایل ډېر تیز دی او دا پلانکې شی تیز دی. تیز خو نور دی، څومره اوږد چکرې دی، څومره اوږد دی، او دا روزانه په 24 ګنټې کې خپل ځای ته ځان رارسوي. 24 ګنټې کې خپل ځای ته ځان رارسوي. مانو سیر دی چې 100 میله یو سیکنډ د رفتار دی، په یو سیکنډ کې په زرګاو میله دی که څومره د رفتار دی. دا څوک چلی؟ الله د طرف وای. دا ستوري دی او دا کائنات دی. او ابل ما یو ځای کې وکتل چې یو ځمکه پیدا شوې ده د دغه والا پیدا کړې ده، څه ورته وایي د ساینسدانان، دوی نه ده پیدا کړې خو دوی ته یو ځمکه معلومه شوې ده چې په دې کائناتو کې یو ځمکه بره شته چې هغې کې اوبه دي، د انسان د اوسېدو اندازه پکې شته. څونه لرې ده د ساینسدانانو په بنیاد 500 نوري کاله لرې ده. نوري کال پیژنې د رڼا؟ اوهو رڼا چې څونه سات کې را رسي هلته چې نور راوخېږي یو ټس سره دلته رڼا راورسېږي. د رڼا نه تیز رفتار شی بل نشته. څه ډېره لوی اندازه. الله رب دی، زمونږ رب دی، د انسانانو رب دی، رب الانس والجن، د انسانانو رب، د پیریانو رب، رب الملائکه د فرشتو رب، رب جبریل د جبریل علیه السلام رب، د پیغمبرانو رب، د ځمکې د مخلوق رب، د دریاب د مخلوق رب، د اونو بوټو رب، د اسمان نه بره د اسمان نه لاندې رب السماوات والارض، د دې ټولو رب، د دنیا رب، د آخرت رب، د قبر د جون رب، رب د میګو او د ماشو د دې ټولو رب. نو رب لفظ به استعمالو ښه چې کلم سوال کې او لاس دې پورته کې اے ربا، یا رب یا رب یا رب، دا به استعماله. نو قرآن شریف کې الله پاک د خپل نوم پسې ډومبې دا صفت ذکر کوي، موږ له اشاره را کوي چې ګورې زه د ټول مخلوق رب دې کې به مال شریک نه پیدا کې، او ګورې چې ما یادې په دې لفظ به یادې. دعا کې یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین زمون گناهونه معاف کې. خدای زمون گناهونه معاف کې. اے رب زمون گناهونه معاف کې. اے رب زمون پریشانې په خوشحالو بدل کې. اے رب زمون ټینشنونه په خوشحالو بدل کې. الله ته د رب په نوم خوشحالېږي. خدای مونږ له خوشحالی راکې. الله مونږ له خوشحالی راکې. رب مونږ د غمونو نه وساتې. رب ته مونږ د فتنو نه وساتې. رب چې د چا بچی نه بچي ولا ورکې. رب چې د چا بچی نه نارینه اولاد ورکې. اے رب چې د چا بچی نه نارینه اولاد ورکې، که د چا الکان نه الکان ورکې. رب چې د کومو الکانو ښځې نشته صالحه دینداره جنکۍ ورکې. رب چې د کومو جنکو خاوندان نشته صالحه دینداره خاوندان ورکې. رب چې څوک بیماران دي روغ صحت ورکې. زمونږ د مدرسې او 2 طالبان د اکسیډنټ یې کړی دی، دعا وکړئ چې الله وله شفا او روغ صحت ورکړي. یا رب دې جومات کې په کورونو اسپتالونو کې چې کوم مریضان دي شفا ورکړي. رب چې د چا کاروبار کمزوري دی ولې مضبوط کې. رب زمونږ مردگان وبخې. رب زمونږ په کورونو کې د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر وه، او زمونږ ډېر ملګري دي په بار ملکونو کې دي، زمونږ دا بیان اوري مستقل ډایرک اوري، او څوک د کیسټ په ذریعه اوري، د موبایل په ذریعه. الله چې څوک زمونږ بیان اوري نیخ پنیغه یا زمونږ بیان رستو اوري، الله ته حاجتونه پوره کړي. او د دغه مسافر الله مل شي، بار مسافر دي ته ول رزق کې برکات واچي، ته وتا سفر زندگی آسانه کې، ته حفاظت نصیب کې، او الله د بچو دلته حفاظت نصیب کې. او الله ته موږ د قبر د عذاب نه وساتي، ځان کدن د سختو نه مو ساتي. خدای چې چاته څه پریشانی ده په خوشحالو بدله کې. او دې جومات ته د ډېر لرې لرې ځای نه ملګري راځي، د دې کلي او د بهر نه الله په یو یو قدم اجر ورکړي.
ټول د بیت الله حجونو عمرو لبوت کې چا امتحانات ورکړي دي ټیسټونه ورکړي دي په خو نمبر یې کامیاب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا